کله چې هجرت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګره دی سلور تنه دي صرف یو بکر رضی یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یو بکر رضی الله تعالی عنہ دی او یو دوی سره لار خودون کېو او یو دو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ عامر ابن فحیره خادم وو دا سلور تنه روان دي نبی علیہ السلام ابو بکر رضی الله تعالی عنہ او ابو بکر خادم او یو لار خودون کې دوی روان دي فلار باندې نو چې کله یو ځای لورل او د مکه مکرمه فنا کېده کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې راوګرځېده چې راوګرځېده په بیت الله شریف نظر پرې وته کنه نو د مبارک سترګو نه وښ روان شو په جړا شو دا الله کور زړه می درنه نه کېږي خو څه وکم ستا اوسېدونکي مې پتا کې نه پرېږدي ستا اوسېدونکي مې پتا کې نه پرېږدي مجبوری نه درنه روان یم او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو چې کله ام معبد مقام ته ورسېدو نو هلته یوه زنانه و یو بوډۍ و د هغې سره آرام وکړو دا ام معبد د ځای نوم دی خو دلته یو زنانه پاتې کېدله د هغې نوم ام معبد دا ځای په هغې سره مشهور شوی دی او دا ډېره صحیح ښځه وه چې څوک به په دغې لاره باندې تله که نه نو د خوراک څښاک انتظام به ورته دی کوو په عربو کې ډېره مشهور او په سخا باندې نو نبي علیہ الصلوۃ والسلام هم د دې سره دغلته کې دمه وکړه ده چې دمه یې وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ای ام معبد وږي شوي د خوراک خوراله سراکه کنه وږي شوي د خوراک سراکه هغې بوډۍ ورته وفرمایل وی نوجوان هلک صبر وکړه خاوند مې د بیزو کنډک سارا ته شړلی دی اوس به راشي تاسو له به ترې پی واخلم په تاسو باندې به زه پی وسکوم نبي علیہ السلام ته به پی ډېر محبوب خوښ ورته و نبي علیہ السلام چې داسې وکتل په کور کې یو چیلې داسې ولاړه ده نبي علیہ السلام وایي چیلې خو د ولاړه ده د دې نه راله پی واله که نه هغه ورته وایي نوجوان هلکه دا خو وچه ده او بله ناجوړ هم ده ځکه خو مې د بیزو نه پاتې کړې ده ته نه ګورې خوراک نه کې هسې ولاړه ده وچ هم ده ناجوړ هم ده نو تاله دې پی څنګه واخلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ای مورې دا چیلوکۍ زما خوا ته راوله نو نوجوانه څه پې کوي وچه چې ته یې ما خوا راوله ستا دې سره څه کار دی بوډۍ هم لاړه چیلوکۍ را پرانسته نبی علیہ السلام خوا له یې راوسته نبی علیہ السلام یو لوښې خوراک که نه بوډۍ حیران ده اوس بیماره چیلې ده وچه چیلې ده او ته وایي چې لوښی راکړه زه ترې پی اخلم بوډۍ ول هم لوښی ورکړو چې لوښی ورکړو نبي علیہ السلام په خپلو لاسو مبارکو شروع شو چې لوښي ته د پی ډک کړو د چیلوکۍ غولانس داسې د پی ډکه شوه ډکه شوه پی یې ترې واخیستل نبي علیہ السلام په خپله هم وڅکلو په ملګرو باندې هم وڅکولو بوډۍ یې ترې واپس ورکړه وایي دا ځان له کېده وه بوډۍ حیرانه شوه چې دا څنګه حساب کتاب دی دا د نبی علیہ السلام معجزه وه دا د نبی علیہ السلام څه وه معجزه وه معجزه چې وچه چیلوکۍ زنده شوله او دا معجزه چې وي که نه دا الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو په لاس باندې ښکاره کوي د ولي په لاس باندې چې ناشنا کار ښکاره شي هغې ته کرامت ویلی شي او د پیغمبر په لاس باندې چې ناشنا شی ښکاره شي دې ته څه ویلی شي معجزه ویلی شي دا معجزه او کرامت د ولی او د نبي په اختیار کې نه وي خو چې کله الله وغواړي د دوی د لاس نه یې څرګند کړي چې کله الله نه غوښتي نشي کولی دوی په اختیار کې نه وي دا د نبی علیہ السلام معجزه وه او په دې باندې الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو د نبوت اظهار کوي ښکاره کوي چې دا پیغمبر دی داسې نورې معجزې هم د نبی علیہ السلام ګڼې دي یو ځل غزوه خندق چې کنستو نو جابر رضی الله تعالی فرمایل صحابه کرام ډېر زیات وږي شوي وو خو چې رانه نبي علیہ السلام ته مې وکتل په ګېډه پورې ګټې تړلي دي او حالت یې داسې دی چې د لوږې نه ډېر بدحاله دی ډېر بې مجاله دی نبي علیہ السلام زه ټینګ نه شوم ما نبي علیہ السلام نه اجازه وغوښتو د الله پاک پیغمبر ما ته اجازه شته چې لږ کور ته لاړ شم بیا راځم نبي علیہ السلام راته وایي چې جابر لاړ شه کور ته خو زر راځه بیا زه چې کور ته لاړم ښځې ته مې وایي چې د خوراک څه شته د خوراک څه شته ما ته وایي چې ولې خیر خو دی ما ورته وایي چې نبي علیہ السلام مې ډېر په لوږه کې لیدلی دی ما نه نور انتظار نه کېږي خو کور څه شته که نشته دی وایي چې یو سواه وربشې دي نو سواه تقریبا 3.5 کیلو وربشې زموږ په حساب سره 3.5 کیلو راځي 3.5 کیلو وربشې دي نو ما چې نور څه چې دغه یو د چیلې بچی ولاړ دی وړوکی غونته دغه دی نور خو څه نشته دی جابر رضی الله عنه فرمایي چاړه راکړه زه دا چیلوکۍ حلالوم هغه چیلوکۍ حلال کو او ښځې ته مې ویل چې ته دا وربشې زر زر وړې که په میچنه باندې ته دا وړې کوه او زه نبي علیہ السلام ته چې ما د خوراک انتظام کړی دی چې راواردم ښځې راته وایي چې ودرېږه لږ ودرېږه هسې نه چې نبي علیہ السلام ته داسې ووایه په خبره پوه نه کړي ګورې
لومبه نبی اسلام په خبره پوکا چې ګوره صرف یو سو ادرینیم کیلو وربشي یو وړو کې چیلو کړي نبی اسلام وړي سخیره اسنه چې ته ما ډوډۍ کړ ټول صحابه کرام ته چاله کړ راځي په شرمونو مو شرمېږو بیا کورس دې زمون کړ چې ټول صحابه کرام راشي خو نبی اسلام بزان له وقف وکړي چې ګوره لګه غونډه ډوډۍ د تعالی میکړي تراشنو جابر رضی الله عنه ټیک تا چلال نو خزي توای جابر دا نبی رسول الله سلام ته الله پاک پیغمبره یو سوا وربشي دی وړو کې غونډه چيلې ملال کړی دی تر ازا یو څو صحابه کرام ځان سره روان کا چې ډوډۍ وخورو نبی رسول الله خان داسې دی او ته کور ته ځه او خزي توایا چې د وړو نم سر لري نه کی او د کټوي نم سر لري نه کی او باندې کوي او ډاري کې صحابه کرام تاسو کوله کې راځي ټول راځي شابه جابر دعوت کړي ډوډۍ کړي دا وس جابر رضی الله عنه کور تر ورسېد شاته بس نبی رسول الله او تمام صحابه کرام رااله چیرالو وس خزه جابر رضی الله عنه ته فستر ګسترګو کوي چې دا دې را سره څه چلو کو تا ته ما څه ویلو سیټ ټای کو خو دې داسې که تا ته ما څه ویلو چې نبی رسول الله پوک وس دوی له وړې زره کم طرفه ګورم جابر رضی الله عنه وی تا چې راته کوم خبره کړې واک نبی رسول الله سلام ته کړې دا چې ګوره یو سو اور بشي دی لګ غونته کې چیرو کې څه ششته دی را تا ته ویلی وو او ویلی مې دي اذا بیا نبی رسول الله پوښا کاری پوښ چې تا ورته ویلی بیا نبی رسول الله خپل کار ډیر خپويږي دا ډیر خپويږي نبی رسول الله سلام د جابر رضی الله عنه بیبي ته وی په دغه وخت کې لا فردانه و نبی رسول الله سلام د جابر رضی الله عنه خزي ته وی نور خزي ځان سره راټولې کا ډوډۍ په خوي خو د کلفین سر مل ورکوي ډوډۍ په خوي په مخ تنار بل کوي او دلته نبی رسول الله جابر رضی الله عنه ته وی وغه باندې خو د پتیرینه بسر اوچته نه ګوره خزي لګیا دي ډوډۍ په خوي خزي لګیا دي د چم گاوند خزي راغله ډوډۍ په خوي وربشي سور دي 3.5 کیلو دلته نبی رسول الله سلام صحابه کرام ته ولکه شابه کېنه نم پېند جوړوي چې پېند جوړ کړی نبی رسول الله په خپل لاس مبارک کې داسې کاسه راوغسته سمسې نه ښه چمچه سمسې روانه غسته کاسه راوغسته پتیلی ته ښکته کوي او غوښې تیرا دی او کاسو کې اچي او ډوډۍ په خپل لاس ماته ولکه دای صحابه کرام ته دی او صحابه کرام لګیا دي ډوډۍ خوري د غوښې د ډوډۍ نه ماړو شو او خزي لګیا دي په مخ تودي ډوډۍ پخې صحابه کرام ماړو شو لاړ واپس کار ته نبی رسول الله په خپل ډوډۍ وخوړه او کور والو تم پاتې شو کور والو تم څه شولا پاتې شو ته چر جابر رضی الله تعالی تاسو کو صحابه کرام به څومره د ډوډۍ لچ راغلیو ته شو جابر رضی الله تعالی فرمایي د سو تاسو مکه وخو په لکاو راغلی واغه مړیدل د سو تاسو مکه ولاس تاسو کته لاس د چاو لاس د نبی رسول الله سلام دې ته معجزه ویلې شي ښا نو ام معبد ورته ویل یو الک راغلی وو چې لوکي ول وشلا نا جوړه و چې چیرې زنده شولا په وشو وګوره دا موږ له تیم دا پرې خو ګوره دا خوند ورته وی ظالمي لګي سارول دی ولینا تای سارول ولې زما دراتو پوری هغه چې زموږ تلوار د موږ مدینه ته زو بس لاړ رانه نو ابو معبد وی د ام معبد خاوندو ورا تخکاری چې دام اغه الکته چې کوم مکه مکرمه کې د پیغمبري داوای کړی دا نه ما غالک ما تخکاری ځکه چې هغه په کلی کې نه پرې دی هغه ډیر زیات تنګي دا ما ته غالک ښکاری او چې کله نبی رسول الله سلام د ام معبد په کور کې دمو کړ کنه دا دغه ځن یو فیرم راغی مکه مکرمه کې هغه جوړ شو کنه یغه ابو بکر وتی دی ګورای څه شورانا نو فیری په مکه مکرمه کې اعلان وکړ وې اے مکه والو د ډیر لوی خیر محروم شوي ستاسو نه خیر لاړو او ګرځي پسې ما غد ام معبد خیمو ته رسیدلې دي خلک په आवाज پسې ګرځیدو خو څوک چا مونتل چا خو پیره وو نو نبی عليه الصلاه والسلام د دغه زین لاړو